بسم الله الرحمن الرحيم। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। د غټ اختر ورځ ده، الله پاک په مسلمانانو باندې یو دوه خوشالیانې راوستي دي چې یو ته ورکوټې اختر موږ وایو چې هغه د یو غټ عبادت نه پس چې هغه رمضان عبادت روجي دي، د هغې نه پس الله خوشحالي ورکوي. بیا یو غټ اختر دی چې دې کې یو لوی عبادت کیږي د حج په شان دی، د هغې په صله کې الله بیا یو دویمه خوشحالي ورکوي چې دا خوشحالي منو کوي، خو د اسلام خوشحالي د اسلام په طریقو باندې ده، دې کې پابندي. عزیزانو، دا غټ اختر ورځ ده، په دې کې خپل څه سنت دي. سړی په کار دی سحر ښه مزېدار ولامي او ښه مزېدارې پاکې جوړې واچوي. نوې جوړه دا بهتره ده چې سړی مونځ ته واچوي، خو که نوې جوړه نه وي نو بیا د استعمال شده پاکې جوړې واچوي، عطر دی اومږي، تکبیرات دی وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله. چې کله عیدګاه ته یا مسجد ته راځي، په اول سیټ باندې چې راځي په یو لاره چې ځي، په بله لاره که دوه لارې د یو ځي وي، او که یو لاره وي بیا د سیټونه بدل کړي، په یو سیټ د یو ځل راشي، په بل سیټ د بل، خو په لاره کې هم تکبیرات وی الله اکبر الله. او بل د غټ اختر د ورځې یو سنت دام دی چې سړی امساکو کې د خوراکو نه ځان بند کی تر هغې پورې چې کله قرباني وکړي او د هغې غوښه پخه کړي او په هغې باندې دا روژه ماته کړي. دا روژه نه ده، روژه په غټ اختر کې یا په ورکوټ اختر کې نیول حرامه ده. دا یو قسمه چې سړی سنت طریقه دا ده چې په قربانۍ په غوښې باندې سړی خوراکو کې ده. عزیزانو، د غټ اختر د دې ورځې نسبت د دې پس منظر د دې حقیقت څه شی دی چې دا په نن ورځ باندې یا پرون ورځ باندې په دې ټوله دنیا کې دا ورځې درې ورځې قربانیانې کیږي، په دې ټوله دنیا کې د مسلمانانو یو قسمه عبادت کیږي. د دې پس منظر څه شی دی؟ موږ او تاسو دا عبادت ولې کوو؟ او دا عبادت موږ او تاسو باندې لازم او واجب ولې ده؟ عزیزانو، دا موږ ځکه بیانو چې د دې عبادت سره زموږ او تاسو دا نیت او زموږ او تاسو د الله سره د محبت جذبه پیدا شي. ولې تاسو ته ما عرض کړه قرباني ویلې کېږي ام دې ته اسم للذبیحة التي كانوا يتقربون بها الى الله عز وجل. قرباني ویلې کېږي هغه ذبیحې ته چې الله د قربت د وجې نه انسان دی. زما ستا عبادت کې دا نیت دا الله تقبل دی، دا څاروی او د ده دا وینه تویول، د ده دا غوښه، دا د سره د الله پاک څه واسطه نشته. بس دا یو عبادت ده چې تی ادا کی، الله تعالی خوشحالیږي ستا په نیت باندې چې زه ستا عبادت مه وبخم. د قربانۍ دا سلسله د آدم علیه السلام د زمانې نه را روانه ده. دا یاد ساتئ، آدم علیه السلام دا د دې ټولې دنیا د انسانانو پلار دی.
هغې نه اول الله پاک چې کوم دی قرباني اغستې د هغې د بچو نه چالو شو. دوه بچي وو، یو د حابیل نامه وه، د یو قابیل نامه وه. حابیل او قابیل دا دواړه صلبي نه وو، نور خو موږ ټول خپلو کې ورونه یو، خو دا به د آدم علیه السلام د نطفې نه پیدا و. هغه وخت کې به دا تقاضا وه د نکاح چې د یو نطفې نه به یو جنۍ یو هلک پیدا شو، د بلې نطفې نه به بل هلک او بل جنۍ پیدا شو. د دې هلک د خور واده به د هغه سره کړي، نو د هغې د خور واده به ده سره کړي. دا د آدم علیه السلام شریعت او د هغې دین الله ورله ورکړی و. خو چې کله قابیل او حابیل جوړه را پیدا شوه، نو د قابیل دا خور دا ډېره ښایسته وه او د حابیل والا لږه بدرنګه وه. نو قابیل دا اراده وکړه چې زه خپلې خور سره نکاح وتړم. آدم علیه السلام ته دا خبره ورسېده. آدم علیه السلام دواړه کېنو، وی الله ما ته دا دین را کړی، دا شریعت را کړی دی چې په دې کې به داسې طریقه وي چې د ده خور به ده ته ځي او د ده به ده ته راځي. که تاسو خوښه نه وي، الله ته قرباني وړاندې کوي، الله ته نیاز وړاندې کوي، نزدېکت ورته وکوي، د چا قرباني چې الله قبوله کړه هغه رنګې فیصله به بیا زه کوم. دې دواړو بچو راولګېد، د حابیل او قابیل. حابیل یو ګډ راوستو او قابیل کاشکارو د غنمو یو ډیری کېغوستله او الله ته لاس وړاندې کړه چې یا الله زمونږ خدا خوښه ده، ستا څه فیصله ده؟ د الله فیصله دا وه چې د حابیل ګډ وسوځېده. د سوځېدلو معنی دا ده چې عبادت یې قبول شو. ګورې موږ او تاسو سره الله عجیبه ښېګڼه کوي. موږ او تاسو قرباني کوو، زمونږ قرباني ګوره دوه خبرې دي پکې، یو سوځېږي نه، موږ او تاسو یې واپس خورو. نمبر دو، که دا سوځېدلی نو په دې کې دویم زمونږ او تاسو نقصان چې و هغه دا و چې دې کې به د منافق سړي او د اصلي سړي پته هم لګېدلی. ولې چې موږ دا څاروي ذبحه کول نه او دا موږ دل دا سوځېدل، نو دې کې چې د چا نه سوځېدل نو د قرباني به نه قبلېدله. اوس خو هر سړی قرباني کوي که نه، ته هم د دې طلبګار چې قبول شو، زه هم وایم چې قبول شو. خو که چېرته دا امتحان په موږ او تاسو باندې وی چې زموږ او ستاسو د قبلېدو نښه سوځېدلو، نو کېدی شي دې کې موتا رسوا کېدلو. خو الله عجیبه ذات دی، موتا سره احسان کوي. ولې چې رسول الله مبارک هغه ته ډېر زیات ګران دی، د هغې د وجې نه الله موتا باندې احسان کوي. نو د حابیل ګډ وسوځېده، د هغې قرباني قبوله شوه. نو قابیل بیا دا اراده وکړه لاقتلنک، زه به تا خامخا قتلومه، انما یتقبل الله من المتقین. حابیل ورته وایي چې بدبخته الله قرباني د پرهیزګارو خلکو قبلوي، الله قرباني د هغه سړي قبلوي چې د الله دپاره کوي. ته څنګه ما قتل کې؟ بیا به هر حال هغه قتل کو، دا ډېره اوږده واقع. نو مقصد مې د خبرې دا دی چې د آدم علیه السلام د زمانې نه دا قرباني چالو ده. بیا نوح علیه السلام، ادریس علیه السلام، شیس علیه السلام، ټولو نه الله پاک د هغوی د وس مطابق قرباني اخیستې ده. ابراهیم علیه السلام نه الله لږه زیاته اخیستې ده. موږ دې باره کې تفصیلي خبره کړې وه چې الله په قرآن کې خپله فرمایي چې ما په ابراهیم علیه السلام باندې ډېر ازمایښتونه راوستي، فاتمهن، خو هغې پوره کړي، هغه پکې کامیاب شوی دی. یو ازمایش د ټولو نه غټ دا ازمایش ته چې په کوم سنت باندې موږ او تاسو نن قرباني کوو. په ټوله دنیا کې د مسلمانانو پرون او نن ټوله دنیا کې مسلمانانو قرباني کړې ده. دا موږ او تاسو پس منظر دا واقع ده چې کوم اوس بیانوم. ابراهیم علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی، ډېر ازمایښتونو سره مخامخ شوی دی. داسې ازمایښت ته چې د فرشتو هم پکې هغه وس خراب و چې دا څنګه سړی دی چې داسې غټه قرباني ورکړي. فرشتې ورته حیران وو د ده قربانۍ ته. ابراهیم علیه السلام خوب ګوري. دا واقعات موږ ذکر کړي وو چې دا بچی پرېښوستلو د مکې مکرمې داسې یو وادي ده چې دې کې هېڅ هم نه و هغه ټایم، دلته خپل دا بچی سره د مور یې پرېښوستلو. او بیا قرآن ذکر کوي فلما بلغ معه السعی، چې کله
دا ماشوم ګرځېدو ته راغلو، ځوانۍ ته برابر شو. نو په دې دوران کې ابراهیم علیه السلام نه الله غټه قرباني غواړي. اتمې ذوالحجې شپه و دا خوب ګوري او په خوب کې د خپل د زوی اسماعیل علیه السلام باندې چاڼه راښکاږي. دا د خوب راپاسې د ډېر زیات حیران شو. دی ویل زه خوب دی داسې څه سوچ برابر نه شو. په نهمې ذوالحجې باندې بیا ورته الله په خوب کې ښیي. الله ته قرباني غواړي، بیا د خپل زوی باندې لګیا دی چاڼه راښکاږي. او داسې زوی چې الله ورته نن مثال پس ورکړی د عزیزانو. نن سبا دور کې 15 کاله پس ماشوم پیدا شي، خلک په سجدو پرېوځو، خیراتونه ولې چې 15 کاله 8 کاله پس ماشوم وشو. او ابراهیم علیه السلام ته دومره وخت پس په بوډاوالي کې الله ماشوم ورکړی او الله ته مطالبه کوي چې دا ماشوم د ذبحه کړه. په نهمې ذوالحجې شپې باندې بیا خوب ګوري، چې کله خوب وکته نو دې ته معرفت وشو چې دا د الله حکم دی او الله زمانه قرباني غواړي. خو هغه پیغمبران اخو زمونږ استاسو په شانتي نو چې هیلې کړو چې زما د زوی پکې څه کار دی. دا خو یا الله د عقل خلاف خبره ده چې زمانه امتحان غواړي زما زوی پکې بوزي. دا خو زما استاسو په شانتي خلک نو. ابراهیم علیه السلام په 10مه شپه باندې بیا خوب ګوري او په همدې خوب کې دا بیا په زوی باندې چاڼه راښکاږي. سهار راپاڅېږي، زوی تیار کړي. عجیبه ټکې کوي. قرآن ذکر کړي عزیزانو. ما تا صرف دومره سوچ وکړو که نه چې ابراهیم علیه السلام ته دا پته نه وه چې زما زوی به ما ته پاتې شي. نن مثال پس زوی میلاویږي او هغې نه الله د حلالي غوښتنه کوي چې حلاله به کې د زوی. عجیبه خبره کوي. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. خدای پاک ته دا نه وایي چې یا الله زما د زوی څه قصور دی، زما زوی خو ماشوم دی، اوس یې په ګرځېدو باندې شو. یا الله که ما نه قرباني غواړې نو ما واخله، زما د قتلېدو اراده وکړه چې زه ځان قتل کما. زوی ته وایي چې ای بچیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ای زما زویه ما په خوب کې لیدلې تا باندې ما چاڼه راښکاږله او ته ما ذبحه کول ستا څه اراده ده ما ته ووایه. اوس دا اراده داسې نه ده چې زما زوی به ووایي چې ای پلاره خیر دی مړه ګزاره وکړه. هغه معلوموي چې زما زوی څومره ایمان دی. دا خانداني ایمان خلک وو. ګوره الله د دې امتحان بدله کې څه ورکوي. اسماعیل علیه السلام هم پیغمبر، اسحاق علیه السلام هم پیغمبر، د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام هم پیغمبر، د هغې زوی یوسف علیه السلام هم پیغمبر، د اسماعیل علیه السلام په نسب کې نبی علیه السلام هم پیغمبر. چې کله ورته دا خبره کوي چې ای زویه ما په خوب کې لیدلې، زوی ورته دا نه وایي چې ای پلاره زما څه ګناه ده. یا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. اے پلاره تا ته چې الله د کوم شي حکم کړی دی کاغه زما د ذبحېدو وي، اے پلاره ته ما ذبحه کا انشاءالله ته به ما وګورې زه به صابرینو نه یم. موتا باندې یو مسله راشي، یا الله تا صرف زه لیدلی یم چې مالداري وي ښه مزې کوو، چې غریبي راشي بیماري راشي بیا وایي یا الله صرف تا زه لیدلی یم. هغه ذبحه کېږي ستجدني ان شاء الله من الصابرین. عزیزانو چې کله دا روانۍ که نه مورې وایي دا چرته بوځي، وایي دا زه بوځم تیارې کا موتا ګډ لامبو سهار وختي موتا څاروی صفا کوو چې دا موږ ذبحه کوو. همدغه رنګې قسم په الله چې زوی صفا کړی دی. شیطان راځي او دې پلار ته ودرېږي، شیطان راځي مور ته ودرېږي. دا موتا چې دا شیطانان ور دلته شیطان ولاړو وایي ای ته څنګه مورې زوی درنه روان کړی دی ذبحه کوي. هغه به کاڼې راغوستو وایي شیطانه مخ دې تور شه څنګه به زوی ذبحه کوي او که ذبحه کوي د الله حکم دی، د الله حکم دی. عزیزانو د الله حکم معلومیږي دا که زما ستا بدن هم ځي د الله حکم دی. دا اوس روانۍ دا بچې او خپله ابراهیم علیه السلام د پاسه پې داسې کیني. زوی ورته عجیبه خبره کوي،
وای اے پلار زه ستا زوی ما او ته زما پلار یې زما دا مخ لاندې کا هسې نه چې د پلار کم محبت وي هغه فطرت د وجه نه ته ما پرېنه دی چل اوس ابراهیم علیه الصلاة والسلام همغه رنګ یې وکړه داسې الټی اچولی دی او په دې باندې فلما اسلم وتله للجبین ابراهیم علیه الصلاة والسلام دواړو سر ټیټ که او خپل زوی ته اوس نخلي چاړه راښکاږي ونادیناه ان یا ابراهیم ګورې عزیزانو فرشتو څه ویلې فرشتې را روان دي ګډې رانیولې دی او اوازونه کوي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لویه قرباني ده فرشتو اوازونه کول ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله فرشتې ولیدل وی لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیه الصلاة والسلام چې کله وکته چې ګډ راغی وی الله اکبر ولله الحمد ابراهیم علیه الصلاة والسلام قرباني الله قبول کړه دا چې کوم په دې ټوله دنیا کې دا قرباني کیږي د دې ټول پس منظر دا شی د خپل نیت ټیک کو د الله حکم د پاره ځان تیار کو د الله حکم دا مالی حکم دی که جانی حکم یم ځان به تیار ساتي داسې به نه چې زمونږ په فایدې کې کوم حکم یې هغې باندې به عمل کوو او زمونږ په فایدې کې نه هغې باندې به عمل نه کوو عزیزانو دا کوم سنت چې موږ ادا کوو سنت ابراهیمي دا په زړه سره ادا کوو او دا په زړه کې اراده وساتو چې یا الله ستا یو لوی پیغمبر ابراهیم علیه السلام د بچي ذبیحه د بچي قرباني ورکړې ده زه دا ورکوم که ما باندې د بچي قرباني راغله دا به ورکوم نو دې دپاره هر یو سړی خپل نیتونه درست کوي د الله د رضا دپاره خپل قرباني وکړي نام نهادي پکې مه کوئ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ډېر لوی سختیانې تېرې کړي دي په هغې کې ټولو نه لویه سختي دا د بچي ذبحه وه او دې دپاره الله پاک څه وایي وی انا کذلک نجزی المحسنین موږ به ستا دا سنت تر قیامته پورې ژوندی ساتو او همدغه رنګې موږ نیکو خلکو ته بدله ورکړو چې کله په سړي باندې امتحان راځي بدلې ورته الله زیاتې ورکړي الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې زموږ او ستاسو د ټولو قربانیانې خپل دربار کې قبول او منظور